د تغبۍ د بابر هلک اصلي قاتل گرفتار شولو. راځئ مینوله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې د هغه قاتل اخر څوک و. هغه پخپله باندې ټول حقیقت بیان کړو چې دا ما بابر ما اخر د څه دپاره قتل کړی. راځئ مینوله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو تاسو ته یاد وي چې په تغبۍ کې بابر هلک خپلې سخرګانې ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کړی چې اوس په سوشل میډیا باندې عمدکه ویل کېږي چې د بابر یعنې ګرفتار شولو چې کوم یو اصلي قاتل و. په سوشل میډیا باندې عزتمنو دغه خبرات روان دي چې د ټولو ته مبارکي مو ورکړل شوه او د بابر مور او پلار ته مبارکي هم دده کې خبرې ورکړه چې د بابر اصلي قاتل ګرفتار شولو او دته به د ټولو نه غټه سزا ورکړل کېږي. خو مینهواله چې موږ د هر څه نه چې خبر شولو او معلومات هم وکړو، نو خبره عزتمند داسې نه وه چې د ګرفتار شوې دی د بابر خپله کېدل شوې ښځه چې کومه یوه وه هغه جینۍ ګرفتار شوې ده او د هغې خپل د تر زوی ګرفتار شوی دی چې کوم یو سړي چې مړه کړی دی قتل یې کړی دی هغه تر اوسه پورې لا نه دی ګرفتار شوی. هغه تکې په دیر درګۍ کې ناستی دی، هغه د خپلې یار خپل لور له نږدې هم نه شاته چې تا پولیسو ته دا هم نشي ویل چې تا زما لور اخر په څه کې ګرفتاره کړې. عزتمنو اصلي قاتل هغه یو دی چې کوم یو چې په درګۍ کې ناسته چې کوم یو د بابر خپل سخر دی، خو هغه تر اوسه پورې نه دی ګرفتار شوی. چې عزتمنو هر کله چې ګرفتار کړی شو تاسو ته به موږ په دې چینل کې فعلنۍ نیوز دکه شیر کوو. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.